تاسو پراپرټای سیکشن کې دومره غټ پروګرام چاته کتلی نه دی. مونږ د تېرو یو کال نه د پراپرټای حالت ګورو، هغه پرېوتی و. راتلونکي چې کوم دا کال دی نو دا هم دی د پراپرټای او دا به ترقي کوي. زه په آرمر کالونی فیز 4 کې چې کوم د دې د بره نه کوم ټرافیک ګورم، پېښور نه، کوواټ نه او د نورو اضلاعو نه، د آرمر کالونی د فیز 4 د دې اهمیت به زیاتېږي، نور به هم زیاتېږي، ګټې لحاظ سره به هم زیاتېږي او د دې کې د کېدای شي اضافه وکړي. آرمر کالونی فیز 4 یو طرف ته تېنه پېښور پروت دی، بل طرف ته کوواټ دی، بل طرف ته صوابی ده، اټک دی، چارسده ده او پېښور دی. نو د خیبر پښتونخوا داسې یو ضلع چې هغه د ټولو ښارونو ته رسایۍ کې ډېره زیاته اسانه ده. د آرمر کالوني فیز 4 دا بالکل د غرب په لمن کې دی. تېر 2010 سیلاب چې راغلی و د هغې نه پس د دې ځمکې چې کوم ساخت دی هغه هم بدل شوی دی. چې څنګه موسمیاتو د حالت بدل دی هغه بدلون راغلی دی. دقسې بدلونه ستا په دې ځمکه کې هم راغلی دی. کوم ځای کې چې سیند نو هلته سیند جوړ شو، کوم ځای کې چې خوړ نو هلته خوړ جوړ شو، کوم ځای چې چا په تېرو 50 کالو کې اوبه نه وې کتلې هلته یې اوبه وکتې. نو زمونږ په دې نوښار کې هم داسې علاقې وي په دې صوبه کې ډېرو ځایونو کې شته چې هغه سیلاب حوالې سره غیر محفوظ دي. په دې نوښار کې چې 2010 کې سیلاب راغو مونږ ریپورټینګ کولو نو د آرمر کالونی ته بالکل اوبه نه دي ختلي. آرمر کالوني محفوظ وه او کوم پناهګاه چې د سرکار جوړې وي نو هغه هم آرمر کالونی کې وي. او دا اوسنی چې کوم ځای دی نو دا خو بالکل دغه په څوکه باندې دی. او دغه خبره دا ده چې دې کې کوم بیا دا پارک جوړېږي نو بله زه تللی وم ما چې هغې نقشه وکته نو په غر په څوکه باندې د شکرپړیا غوندې یو 100 کنال باندې محیط پارک دی. نو راتلونکي وخت کې دا د نوښار چونی اهمیت دا نور هم دا بیانوي او دا واضح کوي چې نوښار ډېر اهم دی او دې ته به راتلونکي وخت کې د دې نورو ضلعو نه هم په دې باندې ټرافیک راځي او زیاته نه ده چې دا میاشت تېرېږي نو راتلونکي میاشت کې به مونږ چې کوم دی کې ډیولپمنټ ګورو د پراپرټای سیکټر باندې وایم. زما چې کومه سټډي ده وایم ګیټ وې ښار دی. نو د نوښار په اهمیت باندې خو مونږ که دا وایو چې یو سړی وایي چې زه نوښار ولې نو د نوښار دا یو څو شیزونه دي هغه ما بیان کړل. دې سره که مونږ وګورو چې د ټوریزم لحاظ سره نو په دې نوښار کې ډېر تاریخي ځایونه دي. هغه که زیارتونه دي، هغه که مدرسې دي، هغه که د سیکانو د هندوانو د وخت آبادیانې دي. نو یو تاریخي ښار دی او دا وادیانې دي. بنیادي دې ته مونږ وایو چې د چراټ نه د جنوبي د افار پېښور نه راوالې دا د غرونو یو سلسله وه او هغه طرف نه د ترکۍ د غرب چې غرونه کوم راغلي دي نو دې کې بیا منځ کې دا سیند جوړ شوی دی. نو دا د غرونو سلسلې د تور سفر نه او کوواټ نه زه په دې علاقو ګرځېدلی یم. زه د غرونو باندې ګرځېدلی یم د دې تور سفر طرف ته چې موږ تللي دا په نظامپور او په دې مانکي باندې دا مانکي کې وتی دي او نظامپور باندې نو د غرونو وادیانې دي او ډېر ښایسته قدرتي حسن دی. راتلونکي وخت کې زه د دې چې کوم د کوشش کېږي او دلته کومې تعلیمي ادارې راغلي، دلته کوم زمونږ چې کوم فورسز دي هغه کومې منصوبې راوړي نو یقیني وایم چې دا د یو خو دا د پنجاب او د خیبر پښتونخوا داسې ګیټ دی چې خواته نه اسلام آباد دی او دې خواته نه پېښور دی. نو دې وجې نه به په دې باندې د دې نورو ضلعو چې کوم خاص کر زه بره قبایلي علاقو ته ګورم، پېښور ته ګورم او بیا دې خوا بره نورو علاقو ته ګورو نو د هغې په نسبت او د دې عسکري نوعیت د وجې نه دا محفوظ ترین سکیور دی، انتهایي محفوظ ښار دی.